دا بل تپوس دی چې کباړ کې کپڑے والے یا کوټ واسکټ والے او ډاره کې استعمال کې دي سره مونږ کول څه حکم لري بغیر د انزل نه. نو کباړ کې چې کم کپڑے واخیستل شي کوټ واسکټ جرابې وغیرہ واخیستل شي نو د استعمالول جائز دي اگر چې د کفارو او د غیر مسلمو اس پیزار دی او جامع او کپڑے دي خو غالب ګمان ستاده وي چې دا پاکي دي نو دا استعمالول جائز دي او کو غالب ګمان دا ستاده وي چې دا پلیت نه به انزل خامخا پکاري کوي دي نه زره مونږ په کو کنه مونږ مکروه وشخو سره د شي نه کراهیت. البته پرتګي پاجامه انډرویر د کې غالب ګماندار چې دا په پلیت وي دا انزل. سوال دا دی چې ناپاکي وبدي پلیت زناور مانسکل څنګه دي یا بوټو ته چول څنګه دي یا مکان کې چړکاو کول په څنګه دي یا پکې خټه کول څنګه دي دا یاد ساتي پلیتی وبو بوټو لور کول جائز دي زناور ته ور کول یا چړکاو کول یا پکې خټه کول دغه وبو چې کمی پلیتی دي کو درې وانه صفاتونه بدل شي رنگ خوان بوی نو به مکروه دي زناور ته ور کول مکروه دي چړکاو هم مکروه دي او خټه کول هم پسې شي مکروه دي او کو دو صفاتونه بدل شي یا یو صفت بدل شي رنگ یا خوان یا بوی یا رنگ یا بوی دیو صفاتونه کې څو صفاتونه بدل شي دوه دوا یا یو نو به کې خټه کول چړکاو کول زناور ته ور کول جائز دي. البته کو خټه دی په وکړه هغه خټه په مسجد سوال چا دا کړی دی تصویر والا شیان او تجارت کول څنګه دي. بعض شیان داسي چې اصل شی هغه وي تصویر په کیسه ضمنا او طبعا راغلي لکه کپڑا د تصویر په کې راغلي نو مقصود په کې څه شی دی کپڑا یا پیاله ده یا نور لوخي دی هغه باندې تصویر نه کېدل خو مقصود لوخي وي برتن وي پیاله وي نو داسې شیونه اخیستل چې مقصود هغه سیز وي او هغه سره اضافي تور سره تصویر په لګېدلې د هغې تجارت کول د هغې اخیستل د هغې خرڅول جایز دي او که مقصودي ته تصویر خرڅېالی لکه کیلونې میلونې نو د دې تجارت جایز نه دی ګټه هم جایز نه ده اخیستل هم جایز نه دی خرڅول هم جایز دی.